او د بالمازانو خنزیر مان غوښتلی دی بالمازبیانو که بیا په کټ کې غلی دی او د بالمازانو خنزیر مان غوښتلی دی بالمازبیانو که بیا په کټ کې غلی دی بالمازه خدای نه یریږي دی په حجرو کې به ګورېږي پچیلم پروت ټوله شپه کې ټوخېدلی دی بالمازه بیا په خوب ورغلی دی د بالمازانو نه خنزیر مان غوښتلی دی بالمازه بیا په خوب ورغلی دی خدای دې ته موږ له راکړي امان اور کې به سوځي او که سوځي بالمازان خدای دې ته موږ له راکړي امان اور کې به سوځي او که سوځي بالمازان دا یو حدیث مې د نبي پاک اورېدلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی د بالمازانو نه خنزیر مان غوښتلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی څوک چې په مال کوي غرور اخر کې به جاړي بیا ضرور څوک چې په مال کوي غرور اخر کې به جاړي بیا ضرور پتکبر خو پیرغون ورته رسېدلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی او د بالمازانو نه خنزیر مان غوښتلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی او دی په قیامت کې به مختور وي ولاړ به رب ته لکه چور وي دی په قیامت کې به مختور وي ولاړ به رب ته لکه چور وي دی په مخلوق کې د الله پاک شرمېدلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی د بالمازانو نه خنزیر مان غوښتلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی او د میر نواب دغه بیان دی داروره وخت د سود او زیان دی د میر نواب دغه بیان دی نو داروره وخت د سود او زیان دی که داسې ملوي نو بیا پکې اخلی دی بالمازه بیا په کټ کې غلی دی د غفلت په خوب دوی رب زیر دی ته چې ویښېدې نو د ارزونو وخت تیر دی درنګ سخت لب پتا خاورې انبار شینو نن نمبر په لمبر تلځي نن د ویر دی لکه د مجبه ګوتې مروړي انسانانو ترس نکی ارزل لغتوگیر بادو سبادر للکما درخواستنا باد سبادر للکما درخواستنا اوایا داس دوستر بوتا او د سحر باد روانیگا یو لازمی ساریگا د سحر باد روانیگنو یو لازمی ساریگا د مدینی په سردار وایا سلامنا وایا داس دوستر بوتا بعد سبادر للکما درخواستنا وایا داس دوستر بوتا پست سلام نو کارزو امت پر خود لال پرزو پست سلام نو کارزو
امت سے پرېښود لال فرض ریډوان غږیږي خلک نه کوي منځونه ووایه داسې دوستره بوتان بعد سبا درلیکمه درخواستونه ووایه داسې دوستره بوتان ریډوان غږیږي هر صحت نکړي قرآن کی تلاوت ریډوان غږیږي هر صحت نکړي قرآن کی تلاوت تاخ کې زاړه شو هغه ښکلي کتابونه ووایه داسې دوستره بوتان بعد سبا درلیکمه درخواستونه ووایه داسې دوستره بوتان قرآن برب تکړي پر یاد مخلوق دی واړه شه برباد قرآن برب تکړي پر یاد مخلوق دی واړه شه برباد مالدارو بند کړه په غریبو زکاتونه مالدارو بند کړه په غریبو زکاتونه ووایه داسې دوستره بوتان بعد سبا درلیکمه درخواستونه ووایه داسې دوستره بوتان او د سحر بعد شهزیر وکړه په دا رنګ تقریر د سحر بعد شهزیر وکړه په دا رنګ تقریر څنګه چې لیکلي دي جوهر د طبیعتونه څنګه چې لیکلي دي جوهر د طبیعتونه ووایه داسې دوستره بوتان بعد سبا درلیکمه درخواستونه ووایه داسې دوستره بوتان زجی زما لاجبر نامه ده د سره ډېری اوسېدونکی ما پلار په نیکه د سره ډېری ما د پلار نوم مې محمد رسول دی او زمونږ لویه ټبروالي ده او د اصل اوانانې وړوکوالي نه او د زمیندارۍ کاروبار کوم اول مې م کو اوس مې هم یو پټۍ اجاره کړ ډېره موده مې دمه کړې و نه مې کوله خو اوس مې بیا یو پټۍ اجاره کړ نو بیا مې شوق ورته پیدا شو بل دا ناڅخواني چې ده نو دا خو جي زمونږ خپل مې شوقیه انپړ سړی یم زمیندار جټ بې علمه او نه مې د سکول پخوا هم نه متلی د سکول په وخت کې چې کله هلکانو نو موږ به څاروي سرول په مارغانو شا ورته وایو مچي غاړې ته یو میره ده په هغې کې هم ټول ژوند تېر کړی دی بل غربت و کمزوري و نو ویلی هم نه شو او اوس ډېر افسوس کوو خو لکه ما په مخ کې چې به چا ناڅخواني وکړه نو هغه به داسې و لکه چې سړی ځان سره د چا نه ویډیو کوي بس شوق مې و د وړوکوالي نه مې دا ناڅخواني ډېره خوښه وه نو اوس داسې غمونو کې یا داسې مولود شریف یا ختمونه چې د وړو د هغې نو خلک راته اطلاعګانې کوي هغې پروګرامونو له ځو د چا چا نظمونه هم تر اوسه ویلي دي بس جی ما سره خو انپړ سړی یم خو چې کوم واورم د چا نه جو د میر نواب شعر دا د کوم دی دا جي د تخبې د مندرو کلي او دا اوس جوهر هم پکې وایي دا جوهر جي زما د سړی دی بلکل زما د محلې زما د جومات شاعر دی او شعر دی جي د ټاپ شعر کتاب ویشته دی ژوندی دی ژوندی دی ما کمزور دی او دا شته دی جوهر بابا وینا کوي یا وایي او بلکل او نور د چا چا دا وختي خو هم پکې د دغه هم وایي که نه جي شمشودین نوم یې وفات شوی دی شاعر و شمس الرحمن کې شمسالدین و شمشودین یو شمس الرحمن چشتي مو که نه هغه خو د جي د علي و د جاړو د علي نه بره جاړې ورته یا د هغې هغه شمس الرحمن شاعر هغه ځان له هم وفات شوی دی او دا زمونږ د سره ډېری نه بار یو بانډه ده غره غاړې ته خټان ورته وایي نو په هغې کې دا شمشودین زمونږ امام هم پاتې شو او دغه دی د هغه دا وینا ما سره ده د شمشودین شعر د جوهر بابو شعر د منظورو د میر نواب د عبدالوهاب د کانګړې کلي دغه
زه خادم جان شعر وینا او یره جی داسې ډېره چې کومه مې اورېدلې ده نو علي خیدر جوشي وینا دا هم را سره ده دا دغه اوس پکې تاسو خادم جان نه کوم دی خادم جان جی د کانګړي دې نه مخکې مې بل کندم واغسته کانګړه کم دی نه کانګړه نه جی دا دغه علیزو ډېره شوق ده ها او دا دغه محمد علاقه او جنسي ده نو د هغې کانګړي کلي دغه شعر او چې چا دا دغه چې دا د تخبیو جي دا شعر امیر نواب یو شمس الدین شو که نه یو شمس الدین شو یو جوهر بابو شو دي شمس الدین نه کوم دی هغه زنګ د سړی دواړه ژوندي دي نه هغه مړ دی او جوهر بابو شته او د څو کال وي تاسو یاره زه خو به دغه څه پنځه کم اتیا پنځه کم اتیا نشو کم دی د وړوکوالي نه دی د وړوکوالي نه شوق دی اوس هم د هغې وړوکوالي نه مې اوس سیوا شوق دی خو لکه تعلیم مې نشته په دې افسوس کوم هغه وخت یې کم ناتوانان وي تاسو به اورېدل چې واړه وی که نه حجرو کې په بیټکونو کې هغه خو جي موږ د دې ریډیو نه د پېښور په ټیشن نه به ناتواني چې کېده نو هغه چې به یې ووایي نو ما به زده کړه غمونه به څو خیالان به نه راتلل نه پخوا دا سیسټم نه و دا خو اوس دا شول اوس په خپله د هغې غمونو کې شاعري کوو او ناتواني کوو که نه لکه د شعر وینا پکې کوو نو دا خو د هر شی په شوق کې وي علي حیدر جوشي دې اورېدلی و او علي حیدر جوشي او نور څوک محمد امین علي صاحب دې لیدلی نه نعتونه یې اورم او دغه د ناتواني کېږي او نوم مې م اورېدلی چې محمد امین علي